د روجهدار د خولې دا کومه بدبویي چې ده دا الله جل شانه ته د مشق او د عنبرو نه زیاته خوښه ده. ځکه د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې 15 داسې خاص انعامات دي چې دا په رمضان المبارک کې الله جل شانه خاص زما په امت باندې کړي، د نور امتونو دپاره دا خاص انعامات نو. په هغې کې اولنی انعام دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روزهدار د خولې دا کومه بدبویي چې ده چې دا د لوږې او د تندې نه د انسان په خوله کې دا کومه بدبویي پیدا کیږي، دا وایي الله جل شانه ته د مشق او د عنبرو د خوشبو نه زیاته خوښه ده. دویم چې کوم انعام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما کم امتی روژه ونیسي نو د کم وخت نه چې د روژه ونیوله تر روژه ماتې پورې دته د الله جل شانه ټول مخلوقات دعا کوي، تر دې پورې چې ماهیان په سمندر کې دننه د دغه مسلمان د مغفرت دپاره دعاګانې کوي. دریم چې کم انعام دی د روژهدار دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان د رمضان المبارک دغه روژې ونیسي نو وی الله جل شانه د دغه مسلمان دپاره جنت مزین کوي، جنت ورته ښایسته تیاری او دا ورته وایي چې ای جنت تیار اوسېږه، ډېر زر دی چې زما بنده به د دنیا دغه مشکلات دا ټول به ختم کړي، دغه به پرېږدي او ستا طرف ته به راځي. څلورم چې کم انعام دی د روژهدار دپاره د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت باندې یو خاص انعام دا هم دی په روژه کې چې په رمضان المبارک کې چې څومره سرکشه غټ غټ شیطانان دي دا الله جل شانه قید کړي، دې دپاره چې د الله بندگان په صحیح طریقه باندې د الله بندګي وکړي، د الله اطاعت وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او په دغه عظیمه میاشت رمضان المبارک کې دا هغه اعمال وکړي چې په هغې سره د الله جل شانه قربت حاصل کړي. او پسې پنځم چې کوم خاص انعام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان المبارک په اخري شپه باندې الله جل شانه زما د هغې امتیانو چې هغې په صحیح طریقې باندې روژې نیولې دي په دغه روژه کې قیام کړی دی، د الله جل شانه عبادت یې کړی، بندګي کړې ده، د دغې ټولو بندګانو الله جل شانه مغفرت کوي. صحابه کرام ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې شپې نه چې الله جل شانه به پکې مغفرت کوي د ټولو بندګانو د دې نه د شب قدر شپه مراد ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه دینا اخیری شپه د رمضان المبارک مراد ده، ځکه کله مزدور کله خپله مزدوري وکړي نو په اخیری وخت کې دته د هغې اجر او د هغې بدله ورکولی کیږي. نو وایي همدغسې زما د امت چې څومره بندګان روژه ونیسي د رمضان المبارک په دغه عظیمه میاشت کې عبادتونه وکړي نو په اخیری شپه باندې الله جل شانه دوی ته په بدله کې د دوی مغفرت ور نصیب کړي او جنت ور په نصیب کړي.